په دنیا کې داسې خلک شته چې الله پاک هغوی ته کوم شکل ورکړی نو هغې سره هغې متفقه نه یو د هغې مختلف قسم سرجرینې کوي چې نور هم ښایسته جوړ کړی شو. څه خلک هغه شکل دومره بدرنګه کړي خپل چې هغه د کتلو قابل نه وي. دغه خلکو په لکاو کروڑو روپۍ لګولي خپل شکلونه یې چینج کړي، خو الله پاک د هغې په بدله کې هغوی له هغه قسم سزا ورکړې ده چې د ټولې دنیا دپاره دغه خلک د عبرت یو نشان ګرځولی. داسې د دنیا خلک چې هغو مختلف قسم سرجرینې کوي، خو 15 قسم داسې نمونې مې درله راوړي چې د هغې کهانیان تاسو واورئ او الله پاک هغې له څه قسم سزا ورکړې ده، تاسو به هم حیران شئ. بېشک د الله پاک چې کوم کریشن دی هغه ډېر زیات ښکلی دی او انسان ډېر زیات په ښایسته شکل کې جوړ کړی دی. خو داسې غیر مسلمه زیاتره خلک شته دي چې هغه د دې سره خوشحاله نه وي. ټول نه په اول نمبر زموږ سره د ایران یوه جینۍ چې کوم 22 سال عمر دی، د اولنی نوم چې کوم دی فاطمه هیشوندو. دې جینۍ 50 سرجرینې کړي دي او دې غوښتل دا چې زه د انجلینا جولي په شانته کې چې کومه اکټره ده د هغې په شان شکل زما جوړ شي. د هغې شکل د انجلینا جولي په شان خو جوړ نه شو، د هغې شکل انتهایي ډېر زیات بدرنګه جوړ کړو. او د زومبي هغه خلک چې دغه باندې فلمونه هم جوړوي کوم چې مړه شي او بیا دوباره راپاڅېږي. د 50 سرجریانو نه بعد د دې بد شکله شکل جوړ شو، د هغې نه خلک یریږي. په موجوده وخت کې په انسټاګرام چې د هغې نوم دی سحر ډیفر او اوس دغه د زومبي شکل تصویران په سوشل میډیا باندې هغه اپلوډ کوي او د هغې نه خلک یریږي او قسم مذاق پسې کوي. دا د الله پاک د طرف نه دې ته یو سزا میلاو شوله. په دویم نمبر زموږ سره راځي ډینس انبر کوم چې د امریکا سره به تعلق ساتو. د دې په 2012 کې وفات هم شوی دی او د دې 54 سال عمر و. دې غوښتل دا چې زه ځان نه شعر جوړ کړم او د دې دپاره دې 14 سرجرینې وکړلې. هغه ته خو د شعر هغه شکله میلاو نه شوه، خو د هغې نه پیشو جوړ کړی. د هغه نه یو دومره بد شکله شکل والا سړی جوړ شو چې په هغې پسې بیا خلکو مذاق کاوه. په دریم نمبر زموږ سره جیسي الویس راځي کوم چې یو خواجه سرا دی او دا د برازیل سره تعلق ساتي. دې غوښتل دا چې زه ځان نه بیبي ډول مطلب د ماشومانو چې کومې ګوډۍ هغې په شکل کې زه ځان جوړ کړم، هغه ډېر زیاتې ښکلي. د دې دپاره دې 24 سرجرینې وکړلې، خو د هغې نه بعد د هغې شکل انتهایي ډېر زیات بدرنګه جوړ شو او د هغې شکل د نه کتلو قابل و. څلورم نمبر ډېر زیات انټرسټنګ او هني زموږ سره ده چې کومه 82 سال یو بوډۍ ښځه وه او هغې خاوند غوښتل دا چې دې نه زه پیشو شکل والا یوه ښځه جوړه کړمه. خاوند د دغې خواهش دپاره دې ښځې 50 سرجرینې وکړلې او د هغې نه بعد د هغې نه انتهایي ډېر زیاته بد شکله ښځه جوړه شوه. مطلب د دې خلکو دا څه سوچ دی چې یاره څه قسم احساسات لري چې موږ به څه چل وکړو د خپل شکل سره چې ډېر زیات یو اټریکټیو جوړ شو. د هغې نه خو پیشو جوړه نه شوه، خو د هغې نه یو داسې قسم ښځه جوړه شوه چې هغه کله سرجرۍ نه بعد کور ته راله، خاوند د کتلو نه بعد فوراً هغه سړي دغه خپلې ښځې له طلاق ورکړو. په 5م نمبر باندې مارک جرسي کوم چې د میکسیکو سره تعلق ساتي او هغه 47 سال عمر دی او دې جنې غوښتل چې زه ځان نه یو ویمپر جوړ کړم. ویمپر هم بس داسې څه قسم بدرنګه غونته کې شکله خلک کي چې کوم دی 96% خپل جسم مکمل طور باندې دغه ویمپر جوړ کړو. مختلف قسم سرجرینې وکړې صرف او صرف د دې د جسم ویښته چې هغه په خپل ځای باندې په حقیقت کې پاتې شو، باقي چې کوم د جسم ټول هر څه هغې چینج کړه او هغې بدل کړه. د دغې په نسبت باندې د خلکو جیګور ومن نوم ورکړو. جیګور یو بد شکله قسم ځناور دی چې د هغې نه ډېرې زیاته ږیره خلک کوي او کرکه ترې کوي. داسې بلا شی قسم خلک شته دی، خو دا مې صرف او صرف تاسو سره یو څو سمپلې کېښودلې. څوک د لیپس سرجري کوي، څوک قسم پرمننټ چینج په ځان کې راوستل غواړي او د الله تعالی چې کوم دې ته ورکړی شوی شکل وي په هغې کې مختلف قسم د غیر مسلمه خلک زیاتره طور باندې دغه چینجز کوي. هغې په بدل کې تاسو وکتل چې الله پاک دې ته څه قسم سزاګانې ورکړی چې خلک د دې د شکلونو نه اوس نفرتونه کوي او ځان دې ساتي چې دې خلکو شکل هم ونه ګوري. دا د څه د وجې کوي؟ دا د دې د وجې کوي چې مطلب موږ فیم حاصل کو، موږ مشهور شو، موږ خلک وپېژني. خو دا د دې خبرې نه غیر مسلمه دي، نه دي خبر چې الله پاک په دې باندې ماله څه قسم سزا به راکوي. لکاو روپۍ په دې باندې خرج کړي او دغه قسم چینجز او بدلون په خپل شکل کې راولي. د دې خلکو په باره کې ستاسو خپله څه رایه ده هغه هم راسره هم کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله میلاویږي نوې ویډیو کې تر هغه د ما مې تر شا ته راکړئ اجازه. الله په امان.